د ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې یو خبر شیر شوی چې دارالعلوم حقانیه کوم چې په کوره خټک کې ده هغه په خساره کې ده په کروڑونو روپۍ په هغې باندې قرض دی. دا خبر به تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی و. زمونږ یو ورور عزیر بھائی ورغلی دی دغه مدرسې ته دارالعلوم حقانیې ته کوم چې په کوره خټک کې موجود ده دغې ته ورغلی و او دغې مولانا صاحب سره کوم چې په دغه مدرسه کې هغه درس و تدریس سره وابسته دی د هغه سره یې خبرې کړي دي آیا په حقیقت کې دغه مدرسه په خساره کې ده آیا په دغه دارالعلوم باندې قرضه ده او څومره قرضه ده دغه به هم تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. بیا شیر کول نه شیر کول هغه ستاسو په اختیار کې ده چې تاسو د دغه مدرسې د امداد لپاره شیرینګ کوئ یا نه کوئ. دغه ویډیو وګورئ. بجلی چې کوم بل دی هغه 1 کروڑ دی او د ګیس چې کوم دی هغه 60 لک روپۍ دی. 60 لک نه دی 2.5 کروڑ دی. 76 سالو کې پړومبي ځل باندې دا لنګر چې کوم دی دا بند دی. بجلی دام څه تقریبا ځان ته 1.5 کروڑ جوړي. لنګر قرضم د بازار نه وړه راوړو دغه شان د سبزی والم قرض دی. مدرسې د دې علم چې کوم دی موږ محتاج یو دا زموږ محتاج نه ده که په دې باندې نن سخت راغلی دا نو باید چې موږ د دې سره ودرېږو. 25% استادانو ته میلاو د تنخواه او 75% ته نه ده میلاو. د دې مدرسې نه چې کوم علما کرام فارغ شوي دي زه هغوی ته هم ګزارش کوم چې ستاسو د فیسبوک د لارې غټ غټ پیجونه دي تاسو هم د دې لپاره اواز پورته کړئ او د هغې سره سره چې کوم زموږ سوشل میډیا اکټیویسټ دي د مایک رونه دي د واینز رونه دي څومره چې سوشل میډیا باندې کار کوي لګیا دي هر چا ته دا خواست کوم چې تاسو راشئ د حقانیي ته د دې دپاره غږ پورته کوئ ولې چې دا د علم خزانه ده او دلته کې بچي چې کوم دي د عالم قاری او حافظ دي. دې نه پس زما د خبرو جواز هم نه جوړیږي ځکه چې تاسو ته ټول حقیقت معلوم شو چې تقریبا 4 کروڑ روپۍ په دغه مدرسې باندې قرضه ده. په دغه کې بیلونه تاسو واورېدل چې هغه په کروڑونو کې صرف په دې بسې بیلونه چې دی هغه شارټ دي ځکه چې دغه یو غټه مدرسه ده او که تاسو وګورئ نو حقانیین بلها عالمان صاحبان هغه فارغ شوي دي. په هر ځای کې به تاسو د دغه مدرسې د دغه دارالعلوم شاګردان هغه به تاسو ته ښکاري او هغه به تاسو وینئ نو د دغه مدرسې سره تعاون کول دا په موږ باندې داسې ده چې په موږ باندې فرض ده. په نن سبا وخت کې په دې ګرانۍ کې یو کور چلول څومره ګران وي نو بیا تاسو اندازه وکړئ چې دومره غټه اداره چلول دا به څومره ګران کار وي. څومره چې صاحب استطاعت خلک دي د هغوی ته زما دغه درخواست دی چې د دارالعلوم حقانیې سره ودرېږئ او د دارالعلوم حقانیې سره مدد وکړئ چې دغه چې کوم علمي سفر دی د دغه شاګردانو هغه علمي سفر د دوی متاثر نشي او دغه علمي سفر دوی مکمل کړي. تاسو معلومه وي چې دارالعلوم حقانیه د 70-75 سالو نه دغه د دین خدمت کوي او دغه د 75 سالو نه دغه مدرسه کولاو ده او دغه کې طالب علمان هغه علم حاصلوي هغې کې قاریان جوړېږي په هغې کې عالمان صاحبان جوړېږي. خو په لومبي ځل باندې په دغه مدرسې باندې دغه مالي بحران راغلی او دا صرف د یو مدرسې خبره نه ده دغه شان ډېرې مدرسې دي چې هغه د مالي بحران شکار دي. ما امید دی چې هر یو ملګری به دغه ویډیو شیر کوي ځکه چې دلته سوال د یو مدرسې دی دلته سوال د قرآن دی دلته سوال د علم دی دلته سوال د قال رسول الله د الله تعالی د کلام پاک دی.